متوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ استادو د غنۍ مجلس او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی، سو ماشومانو د الله رب ذوالجلال مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی، د رب د عظیم کتاب په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی. محترمو، دا قسمه پروګرامات د دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د تسلۍ دپاره او نورو مسلمانانو ته د ترغیب ورکولو دپاره منعقد کیږي. محترمو علماء کرامو، ما نه مخکې تاسو ته قیمتي خبرې بیانونه وکړله. د وخت په مناسبت سره څو خبرې ستاسو په وړاندې محترمو هغه ذکر کوم. محترمو، دې وخت کې عالمي سطح باندې تاسو که نظر واچوئ وګورئ، د حق او د باطل په منځ کې یو معرکه ګرمه ده، د حق او د باطل په منځ کې یو کشمکش جاری دی. یو طرف ته اهل کفر ولاړ دي چې یقینا د هغوی سره د دنیا هر قسمه وسایل اسباب هم شته دی، د دنیا ظاهري طاقت او قوت هم ورسره شته دی. محترمو، د هغوی کوشش دا دی مسلمان د خپلې عقیدې نظریې نه لرې کړي، د مسلمان تهذیب ثقافت کلچر تباہ و برباد کی. لیکن محترمو، دویم طرف ته که تاسو ګورئ، دغه مدرسو والا دي، دغه علماء کرام دي، دغه الله والا، دغه درویشان دي چې یقینا هغوی وسایل اسباب هم نه لري، هغوی د دنیا ظاهري طاقت او قوت هم نه لري، هغوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. لیکن محترمو، کله چې تاسو دغه معرکه ګورئ، انشاءالله العزیز د تاسو ضمیر بر دې خبرې گواهی ورکوي، تاریخ به تا ته دې خبرې گواهی درکوي انشاءالله چې په دغه معرکه کې فتح دغه الله والا ودا، فتح دغه درویشان ودا، فتح دغه مدرسو والا ودا، فتح هغه دغه مدرسو والا ودا، په هر میدان او په هر محاذ باندې فتح دغه درویشان ودا او شکست دغه کفر دی انشاءالله العزیز. نن محترمو، زویم د دین ګڼې شعبې دي، الله دې ټولې آبادې ساتي. یقینا تبلیغ د دین شعبه ده، سیاست د دین شعبه ده، جهاد د دین شعبه ده، تصوف د دین شعبه ده. لیکن محترمو، دا مدرسه شعبه نه ده، دا مدرسه د مور کردار ادا کوي، دا مدرسه د کارخانې مثال لري، دا مدرسه د کعبه ده وا، بیا به انشاءالله العزیز د دین ټولې شعبې آبادې وي. لیکن که په دغه مدرسه باندې د خزان راغی، بیا به محترمو د دین ټولو شعبو باندې به د خزان وي. الله دې نه وکړي. دیو جنا تاسو کې په خپل تاریخ نظر واچوئ، تاسو کې خپل تاریخ وګورئ. هر دور کې اغیارو چې کله زمونږ کلچر ثقافت تهذیب تباہ کوو، قسم دی ولې په دغه مدرسو باندې حمله کړې وه، اول په دغه درسګاهونو باندې حمله کړې وه، هغوی اول زمونږ دا ګلشنونه تباه کړي او د هغې نه وروسته زمونږ کلچر او ثقافت تباه کړي. 1857 جنګي ازادي، د هغې نه مخکې وروسته حالات تاسو مطالعه کوئ وګورئ. کله چې لارډ میکالي یو نصاب تعلیم جوړ کو، سر سید احمد خان هغه بری صغیر هندوستان ته راوړو، ظلم یې هغه وکړو، دغه نصاب تعلیم نے قرآن لری کو، داغت تا نصاب تعلیم نے احادیث مبارک لری کللا،
दागा निसाब तालीम ने पिकल रिटलला इस्लामी उलूम व मज़ामीन ورن ख़त्म लला और द अगा निसाबी तालीम पर बुनियाद बांधे हुए ऐलान कहो द दे खबर इजहार कहो लखबल दे आज़म इजहार कहो वेल द बरी सगीर मुसलमान बब मुस्तकबिल के पनामा बांधे मुसलमान हुई लेकिन द दिव अक़ीदा व नज़रिए बद यहूद व द नस्वारा हुई द दिव आमाल रस्म व रिवाज अगबा द हिंदुआन व द सिकान हुई अगर निसाबी तालीम हो अकबर अलाबादी मरूम चिकल अगर वक्त की वक़तल अगर ना ज़माने की गिला कड़ीवा विल मैंने देखा है कि फैशन में उलझ कर अक्सर तुमने अपने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए नई तहजीब के बेरूह बहारों में अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए अल्लामा इकबाल चिकल दगा निसाबी तालीम समरात वक़तल अगर पाग वक्त की वरना चढ़ा कड़ीवा अगर वरना फरियाद गिला कड़ीवा तुम तमद्दुन में नस्वारा हो तो तहजीब में उलूद और इन मुसलमान को देखेंगे तो शर्माएंगे यहूद अगर निसाब तालीम हो अगी ज़मून सकाफत तबाह को लेकिन मुहतरमो ज़मून उलमा दखबली ज़िम्मेदारी ना गाफिल शबी न हो ज़मून उलमा दखबली एहसास ज़िम्मेदारी एहसास करे हो अगर ज़माने के कासिमुल उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु दारुल देवबंद बुनियाद के खदो और आगद अलीगढ़ द निसाब ने चिकम मज़ामीन दीनी विस्तले हो अगर आवड़ दीनी मदरसे निसाब है वो गर्जो अव्वलीन हैसियत कुरान सुन्नत व फ़िक़्ह तवरको नूर मज़ामीन दागी इर्द गिर्द राजमग लला और दागा निसाब तालीम बुनियाद दुम्र प आहून सरेखे हो दुम्र प दर्दुन सरेखे हो दुम्र प लिल्लाहियत व इखलास सरेखे हो नन के तो मशरक मगरिब तलाड़ से नन शिमाल जुनूब तलाड़ से द अगर निसाबी तालीम रिजालिकार दागे फसल दागे समरा दागे तैयार कर दखलक बताता ब दुनिया की बनज़र राजी मशरक की मददीन खिदमत गई नन मगरिब की मददीन खिदमत गई नन शिमाल जुनूब की मददीन खिदमत गई मादा फिर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़कार नक़शबंदी दामद बरकातुहु मौलाली सफ़रनामा में कहता फिर से बखबल सफ़रनामा की लिखी वही तो दुनिया खिरी हुदूद तलाड़म कम से किसी दुनिया हुदूद ख़त्म शवे हो आगज़ी की दीनी मदरसा दी की दीनी दी की हिफज़ शोबा दी की तजवीद शोबा तो दौरे हदीस पूरी पके सबक़ुन हो तखस्सुस क्लासुन पके हो फिर से बोई द दुनिया दगा आखिरी हुदूद के सचिकल राग लमा दावी सर जमान तारुफ वशो दगा मदरसे वाला ताल्लुक़ दौरमाए देवबंद सर हो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी से दामद बरकातुहु मुलालिया पखपल द्रेम सफ़रनामा सफ़र दर सफ़र की लिखी वही दुनिया खिरी हुदूद तलाड़म चरत जमी वक्त वलत 1 तारीख हो चरत जमी 2 मखबलत 2 तारीख हो दादा दुनिया खिर नहीं पासिले वे खिर नहीं हुदूद आगज़ी के मी मदरसा व बुखारी शरीफ दाखिरी हदीस द दरस द पार विलतलम द दे ताल्लुक़म द उलमा देवबंद सरौ ज़मदीनी मुनव्वरे तलाड़म सो कालमख गिलाड़म दोनी में द्रे मेश्त मदीना मुनव्वरे क्यों अल्तसोरजी ज़मान में ज़ुबान मदीना मुनव्वरे के शेख अदनान मदनी हफ़िज़हुल्लाह चिदे सऊदी आलिम व अरब शेख हो ज़ेखपली मदरसे दरावज़ दलम मदीना मुनव्वरे की माते खपली शोबे रा खुदे द उलान तर दौरे हदीस पूरी क्लासों ने द अरब तलबौरा तरऊ खुदला माते विल पाकुल मदारिस निसाम मुंग रावड़े दे दिल तिम नाफिस गले दे ज़मुंग दा उर्दू इल्म न हुए माता खुदला ज़मुंग दा उर्दू पारसी दे निसाब बाजी किताबों ने माता खुदला विलदा मुंग अरबी ते तर्जमा कड़ी दे अरब तलबो ते पढ़ावो कसम दे गज़ी की ज़मान ज़मीर द मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह इखलास त सलाम पेश करो अल्लाह अगल लाहियत व इखलास हो चिदन्ना का निसाब दगा निसाब तैयार कर दखलग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन तरा वरसेदा द नबी अलैहि सलातो वसल्लम कली तरा वरसेद अल्तदा बादशाह तली अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह हम देव रजू की मदीना मुनव्वरे की मस्जिद कुबा तरा अगलमा अजमा में जुबान मा सरड़ असरो तुर्क हुकूमत बाजी नखी दगलती प्रीखी दी दगलती मस्जिद कुबा की गुंबद दे दी गुंबद की दे तरफ तो दूसरी वरकड़ी दुए दे तरफ तो वरकड़ी थी यानी दा अमर दे खबर है जब अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा द हफ्ते परस खुबा तरतलू नु पदीज की बेदोरा का तमुंस कहो
زه دغلته کېناستم اکثر ملګري یو ځای بل ځای وځي ورته نو معلوم نه بلده و ما 2 رکعته مونځ وکړو بیا مې دعا وکړله هماغسې کې ناست وم ذکر اذکار تسبیحاتو کې مشغول شوم یو طالب راغی اردو کې ما سره خبرې شروع کړې ما ته ویل لږ ځای به نه کېره ما ورته ویل ځای به درکړم ته لږ کښېنم ما ورته ویل کوم ځای یې ما ته وایي د بنګلادیش یم ما ورته ویل څه کار کې ما ته وایي د 6مې درجې طالب یم د سادسې ما ورته ویل مدرسه دې کوم ځای کې ده ما ته وایي انګلینډ کې ده اوس د انګلینډ نه زه د عمرې دپاره زمونږ پوره وفد راغلی دی ما ورته ویل انګلینډ کې مدرسې شته دی دی ما ته وایي او د تبلیغي جماعت سره تعلق ساتي د ریون شاخ دی ما وی الله دغه نصاب انګلینډ ته ورسېدو د دې تیار کرده خلک انګلینډ ته لاړه بلکې کله چې ما خپل نظر ته وسعت ورکو بیا ما وکته دا دیني مدرسې زمونږ د دغه نصاب تیار کرده خلک هغه د فرانس په مختلفو جزیرو کې لګیا دي د الله الله دغه محنت کوي دا د امریکې په زړه کې لګیا دي قسم دی هلته محنت کوي دا د افریقې په صحراګانو د افریقې په ځنګلاتو کې لګیا دي هلته محنت کوي همدغه خلک دا نن د پاکستان په کوڅه کوڅه باندې پاکستان کلی په کلی نن د دنیا پوره حدودو ته رسېدلی دي نن دا د دې خبرې ګواهي ورکوي د هندوستان نه چې د 2 تهذیبونو کوم جنګ شروع شوی و یو طرف ته سر سید احمد خان هغه د لارډ میکالي نصابي تعلیم راوړی و بل طرف ته مولانا قاسم نانوتي رحم الله د مسجد نبوي د محمد رسول الله نصاب راوړی و هغه د 2 نصابونو کردار و د 2 تهذیبونو جګړه وه نن د مولانا قاسم نانوتي روحاني بچي د علماء دیوبند دغه فرزندار نن کوڅه په کوڅه کلی په کلی باندې لګیا دي د تهذیب په هغه جنګ کې مخ په وړاندې روان دي الحمدلله سبحان الله او صرف دا نه وایم ځکه شروع شم په یوه شعبه تفصیل کوم قسم دی په ګنټو به ختم نشي مختصر درته وایم د تبلیغي جماعت والا ملګري تاسو ګورئ نن پوره دنیا ته دي ورسېدلي دي الحمدلله د کفر زړونو ته ورننوتي دي هلته دا کفر یې د دننه ډټ کو ډټ نن ورسېږه دلته کې تا ته بازي بازي په نظر راځي په تبلیغي جماعت باندې اعتراضات کوي دې د تصوف په نوم باندې تصوف سره تعلق نشته لري د دغه بدعات ته خطر ده دغه شرکیات ته خطر ده الله ر تبلیغي جماعت په ذریعہ سره ختم کړلا اوس د درد د خبر یاد ساتي محترم تبلیغي جماعت پس یو طرف تاغه د بریلیت او سیفیت نه چې کوم متاثر دي یا راوي سره تعلق ساتي غین ختی دي بل طرف نه بس هغه وابیان پچبریان ختی دي چاوی ته په فضایل اعمال په نصاب کې ودلته دا شرک دی یاد وساتي الحمدلله په نصاب د تبلیغي جماعت کې څه قسم شرکیات نشته دي څه قسم خرافات بګی نشته دي هغه سړی وغوای غستی وغوا نو څو ورځې پسې سړی ته واپس راوسته ورته ویل یار دا غوا دې واپس واغله ورته ولې ویل زمونږ علاقه کې شینکي شته دی نه استاد غوا چې دا شینکي خوري بوس خوري نه هغه ورته ویل یار ما خو مې ټول عمر په بوسو ساتلی ده ورته ویل څنګه ویل بازار کې مولا په 15 روپۍ شنې چشمې اخیستې دي هغې مې ورپسترو کړي نو بوسه مې ورته شنه بازار دا هماغه مثال وي فضایل اعمال کې که چېرته کرامت والا واقعه وګوري که چېرته د د نظریې نه خلاف واقعه وګوري فوري طور د کفر فتوا ولګوي فوري طور د شرک فتوا ورباندې ولګوي او قسم دی که زه بعضې خبرې تا ته وکړم ته به حیران او دریان شي ما خوا ته زه مدرسه کې ناست وم هغه وخت کې زه ترې ملګری کې وم یو کس راغی نوجوان ږیرې خرولې ده کاډې راواغستو زما نوم ما ته وایي پلانکې شته دی ما ورته ویل ته راځه خدای به خیر کړي ما ته وایي نه بس هغه سره مې ملاو که ما خامې و ما ورته ویل مسله څه ده ګاډی ودرو لیپټاپ یې ګاډي نه راویستو ما ته وایي ما ته ډېر مشکل پیښ دی دغه مشکل حل ته راغلی ویل څو کسانو زه دا نمبر راکړی دی چې هلته لاړ شه ما ورته ویل مسله څه ده ما ته دی وایي زما تره دی تبلیغي دی هغه تره زما سخرم دی هغې لور زما په نکاح کې ده زما د هغې نه اولاد دی ما ته وایي زما هغه سخر خو مشرک دی زما هغه لور مشرکه ده زما هغه بیبي مشرکه ده ما ته وایي د هغې نه زما اولاد دی ردې به څه کېږي ما ورته ملګري یې مسله څه شوې ده قسم دی ما ته لیپټاپ کولاو کو ما ته یو ویډیو کولاو کړله
هغه ویډیو چې ما کله ولې د ماته بس خندار راغله التر کشف کرامت واقعات راغلي د شرک په تور باندې لګی مخامه او ما ورنغه کیسټ د زیډي واغستلو ما ټل د ما تراکا سبا 8 بجې ما ته ځان راورسو ما ته بنشس کو زب کتابونه مراوړم سبا چې کله ممکن نستو 3-4 غنټه ما د ذهن سازي وکړه اخر کې ما ته زما خو د سترګې رڼا کړلې ما ته ملګری آینده د خلکو نزان ساتره تبلیغي جماعت ولا سره کله کله سي روزه لګو وخ ور سره تیرو سبحان الله دیو ته ټول شرک پر شرک زی شهر دی الته یو تحفۃ الاشاعت پر باندې کتاب ولې کوي پنځبری هغه تحفۃ الاشاعت کی بنیاد څه شو کشف کرامت بنیاد ګرځولې دی یو ځکه لیکلې دي وای دیږي کې مړی د ژوند سره خبرې وکړي الا شرک ثابت کو ما دیو ته یار شرک مطلب نه ورسي معنا نه ورسي یا دغه سي پیډه سب بیډه سب فتوی لګي اوس د دیو شرک ټول لمړو ورېدو نه ورېدو تر مورت امام بخاری سره بس کې امام بخاری رحم الله دوسه باب لګئی باب کلام المیت علی الجنازه قدمونی قدمونی مرفوع حدیث نقل کړي دغه مړه خبري کوي او څه تاسو ته قبر سوال جواب خو منئ کنا منئ کنه منئ متواتر حدیثونه ثابت ته متواتر دو برشتي ورته راشي میت تسوي مر ربک ستاربو نا غور تدانو چې برابر نور خبر چې شرپتو به لګي نا اورم نا اورم اور ته وای ورته ربي الله زما رب الله او کبدا من له ورته حالات ری ماته پته نشته تاسو ګورئ دې دیوال ته څوک وي ستارب څوک د تاسو ورته قمه خللی ونه ولې دی اوري دغه جان نشته به جان عزیز ته تر د سره خبرې کې نو دې مړی ته پرشته وي مر ربکا ستاربو دلته غټه مسله د اسلام او د کفر چې جوړه کړي د مړی اوري کړه اگر چې موږ یو عامو ته دا مسلې راوړل یقینا لوی تباہی او بربادي ده خو عامو ته درد پدې ملاوي شي چې دې لګیا دی ورته د مړو ورېدل شرک دی کفر دی اسلام نه بسړې وزي بابا جمهور صحابه کرام قائل دي جمهور امت قائل له قسم دې دغه د کفر او شرک فتوا بمانه ده دا په شیخ زکریا رحم الله نه ده دا په بل دیوبندي عالم باندې نه ده قسم دې دا په جمهور امت باندې ده دا په صحابه کرام باندې ده دیو جن ماته تکلیف کیږي چې کله راشم زاوامو ته دغه مسله ورونه خین دا اختلافي مسله ده دواړه طرف ته اکابر موجود دي اسلاف موجود دي صحابه کرام موجود دي الله د پاره تشدد مکوي دي مسائلو کې زور ملګوي په دې باندې مړی اوري کنا اوري واوري د تاسو صدر لوي نو لري تاسو صدر ستا په سکور رانی کوي واوري دا ماته یو وای ماته زما واست خبرې په دې کې ټلیفون باندې رسلګي زما واست خبرې په دې کې نشته لري چې مړی د پرشتو خبرې اوري کنا ما ته پس کې خبرې ده ماته وی خبره په دې کې ده چې دا میت د دنیا والو کلام اوري کنا ما ته نه خبر په دې کې چې په میت کې د اورېدو صلاحیت او طاقت شته کې نشته خبره په دې کې دا احادیث متواتره او ثابتېږي چې په کې شته د اورېدو صلاحیت ورنه دغه سوال جواب ولا روایت سره بسکه ما ته بیا وای نو دا سوال جواب خو د روح نه کیږي مرته جواب چې دا سبقونه دي کوم څه کې ویلو دغه وجه دارالعلوم حقانیت چې راغلوي زموږ مدرسې کې دوره حدیث تر راغلوي الته خپل استاد او شیخ ته بدعتي وایو الته ناس ور دی وجنه د حدیث نورانیت درته نه نصیب شي الله بنداغه حدیث د سوال جواب وګوره د میت لفظ راځي اذا اخبر المیت سوال جواب د میت نه کیږي چانه کیږي او د میت اطلاق پر روح نه کیږي په جسد باندې کیږي تاسو ګورئ حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا وضعتم موتاکم فی قبورهم کله چې تاسو مړی په قبرونو کې دی فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله قبر کې روحونه یک دی که جسدونه یک دی روحونه یک دی که جسدونه یک دی بس چې ورته کله مونږ خبره وکړو نه بس وس لګیا خپل مونږ عذاب قبر منو بابا ما درته دا نه دی ویل چې دا عذاب قبر نه منې دا ته غلط په مې شکاري زه درته وایم د عذاب قبر د صحیح صورت نه منکرې د جسد دپاره عذاب ثواب نه منې صرف د روح دپاره یې منې او دغه معتزله مسلک دی زه چې څه الزام لګوم د هغې صفایي وکړه هغې وضاحت وکړه بهرحال محترمو معرض کوو نو په شیخ زکریا رحم الله
ومونږ یو سلسله هم چلیږي په فضایل اعمال باندې تبلیغي جماعت باندې چې څومره اعتراضات چا کړي دي څومره اعتراضات کم کړه توحید او سنت د اشاعت په نوم چا کړي یا د عشق رسول په نوم باندې چا کړي الحمدلله دغه ټولو جوابات مونږ کړي دي او که کم بل څوک یې کوي کوي ورته انشاءالله غلط فهمۍ شکار کېږي به نه انشاءالله په زوره انشاءالله تبلیغي جماعت دغه قافله زمونږ د علماء دیوبند قافله ده مونږ به چا د غلط فهمیانو د چا د وسوسو د چا د اعتراضاتو د وجې نه د حق قافله نه پرېږدو د اهل حق قافله به نه پرېږدو د تبلیغي جماعت به پوره ملاتړ کوي انشاءالله کلکه به کوي انشاءالله عرض نه کوو دغه تبلیغي جماعت هم د علماء دیوبند سره تعلق ساتي الحمدلله نن که په پوره دنیا کې تصوف خانقاهونه د شرکیاتو بدعاتو نه پاک خانقاهونه هغه خانقاهونه نه غیم چې پیر صاحب تلاس ورکړي او ټوپونه شروع کړي 11000 بجلی والا لایټ لخې اره تصوف په نوم بدنما دا دی قسم دی تصوف نه دی د تصوف سره هیڅ تعلق نشته دی 15 کال په میدان عمل کې دلایلو په میدان کې ورسره مونږ لګیا یو او الحمدلله خانقاهونه غجب خاموش کړي دي الحمدلله نن هغه خانقاهونه د علماء دیوبند سره تعلق ساتي الحمدلله نن کې د جهاد سلسله ګوري او زه خو ویم دار مدرسې د ټاټ او د چټای طالب ته اعزاز حاصل لې برطانیا د وخت سپر پاور او هندستان تر اغله بری صغیر تر اغله الله د مولانا قاسم نانوتي رحم الله د بچو په لاسونو باندې د دې مدرسې د ټاټ او چټای طالب په لاس باندې الله غره وخت سپر پاور مات کو دویم سپر پاور د روس په شکل کې راغی د افغان پسمکه باندې حمله وکړه رب ذوالجلال د ټاټ او د چټای دغه طالب په لاس باندې هغه دویم طاقت مات کو د وخت دریم سپر پاور د امریکای په شکل کې افغانستان ته راغی الله د ټاټ او د چټای دغه طالب په لاس باندې د وخت هغه دریم سپر پاور مات کړی دی هغه دریم سپر پاور مات شوی دی دغه غرور دغه مجاهد او طالب د خبو دلاندې او انشاءالله العزیز هغه ورځې نږدې دي چې امریکا افغانستان د ځمکې نه د ذلت سره د رسوایۍ سره د شرمندګۍ سره د افغان د ځمکې نه ټوکړې ټوکړې وځي او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچته شي انشاءالله قایمیږي به انشاءالله مال ټول را سره انشاءالله زمون د زړه درد دی زمون د زړه آه دی الله به قایم انشاءالله خفه کو نه ورته تاسو کړه خفه ورته غنو مون نه شو پیژنې دیو به طالبان حکومت ویل بلا خو د بدعتیانو حکومت دی دیو پرې خودم نه بده باندې راخوا دیو ته ویل بدعتیانو حکومت دی مرزي امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر صاحب نور الله مرقده دغه حکومت شپږ کاله دی ماست معلوم دی د مدرسو کې بدلتي تر کړي وخت ورته توفیق نه ملاوي چې وروړي چې کله د طالبانو د امارت اسلامي سقوط وشو د دیو امیر المؤمنین کرزی صاحب راغی پیژنې بدلتي خپل سامانونه خرڅول په نیم قیمتي او بیاز ورنه قرآن مجید مام په نیم قیمت اغسته در سره پروت دی خدای سما بیا لاړ په بارډر باندې خو الله بندگان او امریکایان چراله غدر رحمت شو هغه مجاهدین د رحمت نو خدا خلق مخکې الله ذلیل کړي اوس بیا یو ځل به ذلیل کیږي ان شاء الله برهن محترمو نن کړه جهاد محزونه مواد دی اگر دې دې مدرسو د وزیر د علماء دیوبند د نصاب سمردا محترمو یو خبره ورته زو کوم نن کماو ته د حلال او حرام او تمیز کې ودار دي مدرسې برکت زه ولکې تلاړم ډېر په اوچته باندې وغاله کا پیدل سفر مو کو سو کاله مخ کې ما دغه زمامه زبان وای دا د دنیا غزي ته تراغلې چې دا د دنیا په اوچت ځګونو کې دویم نمبر اوچت ځګې دی واپس چې کله راتلو زمامه زبان ماته یو زیر کور را خودو ماته وای دا ګوري ماته ګورما ماته وای دا هغه بد قسمت خلکو کور دی بچي روسته ولېګو ول بچي هم ډاکټر شي میډیکل به وکي هغه بچي میډیکل وکړو سو کاله پس چې واپس کله وطن ته راغی مور پلار ورله پرشتي پسې ګرځېدل دی بیګا خپل مور پلار ته وای ورته بابا جان بهر پرشتي پسې راته ولې ګرځېږي مګر ځه خپل یو خور ته اشاره کوي ورته وای بهر مګر ځېږي زما دا خور خستم دا ته کسر سپینم دا زما دا خوخم دم دار لو کې بهر ولې ګرځېږي
نن دا د حلال او حرام تصور دی مدرسې قائم کړي. د تاسو نه یو تپوس کو، تاسو ګورئ دا وطن دا ملک زمونږ د مسلمانانو دی. الحمدلله ووایه مړه ښه په زور الحمدلله. تاسو به بهر کله نه یې تلي، که څوک در پکې تلي، زه خو خپل احساس درته وایم، زه چې کله بهر لاړ شم کوم ملک ته یې لاړ شم د مسلمانانو ملکونو ته واپس چې کله راځم، قسم دی زما د زړه احساسات دا وي، زه وایم چې کله پاکستان ته ورسېږم زه به د پاکستان خاوره ښکلوم. نن دنیا د اسلام دپاره د سنتو د رسول الله دپاره قسم دی اور ګرځېدلی دی اور. دا زمونږ وطن دی، زمونږ ملک دی، دی کې الحمدلله مدارس محفوظ دي، دی کې الحمدلله شاعر الله محفوظ دي، دی کې الحمدلله زما یو عالم هغه کلا او خبره کولی شي، د حکمران ګریوان ته لاس ور اچولی شي. او الله دې زمونږ وطن هم دغسې آباد ولري، امین ووایو. تاسو ګورئ دا وطن د مسلمانانو دی، دی کې دا تعلیمي ادارې دي، دا د مسلمانانو ادارې دي، دا کالجونه یونیورسټیان دي، دی کې استادان مسلمانان دي، دی کې شاګردان مسلمانان دي، زما استاد بچي دي ورځي. لیکن په دې مسلمان ملک، مسلمان اداره، مسلمان استاد مخې ته مسلمان بچی ناس، لس کاله دلته تیر کې کله چې دلته نوځي دی په خپل مخ باندې د رسول الله سنتو ګیرې ته پرېښودو ته نه وي تیار، ځان ورته بدې ښکارېږي، بدې په دغه پګړۍ ورته شرم ورځي، په سنتو د نبي علیه صلات وسلام ورته ځان بدې ښکارېږي. دې ته خو کله دی استاذ نه دی ویلي چې ته ګیره وخره او پګړۍ مه ویلي دي ورته، دا ولې کېږي بې محترم؟ دا دغه نصاب تعلیم اثرات دي کوم چې لاړ بېکار یې راوړل. او محترمو دا یاد وساتئ، دا یاد وساتئ کلم چې په تهذیبونو باندې حمله کېږي اول هدف د هغوی دغه مدرسې وي، دغه درسګاهونه وي، دغه نصاب تعلیم وي. چې 1857 نه وروسته د انګریزان په هندوستان کې لګیا وو، دیو په 2 کالو کې په هندوستان کې 3 लाख نسخې د قرآن جمع کړی دی. وسوسولې یو علاقه کې سرچ اپریشن شروع دی، د قرآن نسخې جمع کوي. یو عالم ورته مخې ته ورغی، تپوس ورنه کوي په دې څه کې، دی ورته وایي دا جمع کوم سوځو مې. هغه ورته وایي ولې سوځئ؟ ورته وایي د مسلمان د لاس نه قرآن اخلو. اور ورته تھوڑا سا صبر کیجئے، خپل یو معصوم حافظ قرآن بچے راوختو، ورته بیٹا شروع کیجئے. تو قرآن 30 سپارے، هر سپارې نه یو ورکو ورته تلاوت لاله. بیا ورته وایي دغه نسخې خو به ته وسوځئ، دا کاغذونه خو به ته وسوځئ. قسم دی قرآن صرف د دغه کاغذونو نامه نه ده، قرآن په دغسې زرګونو لکونو سینو کې محفوظ دی، دغه سینو سره به څه کېږي. نن دا بچي ګورئ، دا حافظان چې تیار شو، قسم دی دا یو یو بچی د کفر د پاره دی ټمبم نه کم نه دی. لاړ شه وایي دی تپوس وکړه. محترمو دیوی گرفتار تحریکاتو دور و دغه او دیو خیر دغه تحریکاتو مشري د 1857 نه وروسته مولانا قاسم نانوتي رحمه الله کو دیوی گرفتار لبوئی تللا وحل تشدد کہو بتاؤ مولوی قاسم کہا ہے، اس کے ٹھکانے کہا ہے، اس کے ساتھی کہا ہے، سورزی مسلسل تشدد وکو. آخر کې ورته غالب وای زمای او شرط دی مطالبه دا پوره کې بیا به دروخه ورته زمو مطالبه ریدا ورته وی زما دا معصوم حافظ قرآن بچے زما د مخې قتل کې شهید کې بیا به دروخه. ما چې کله دا واقع کته زړه کې مې وټک راځي شو. پروردگار د خپل اولاد د حفاظت د پر انسان څه نه کوي، د خپل بچي معصوم بخې ته کوي ورته دا شهید کا ا بچي ورته قتل کو. اسی تاسو ته وي دغه پلان مخې ته چې هغه بچي قتل کېدو په ځله به ستیر شي نه قدرې ونه کوي. مسلمانانو وره قسم دې دا دین دغه څه آسان نه دی راغلی. د دې لپاره د ډېرو پلانانو مخې ته بچي قتل شوي دي، د دې لپاره ډېرې میندې کونډې شوي دي، ډېر عزتونه تار تار شوي دي، ډېر بچي یتیمان شوي دي. ناشکري ونه کوي ورنه بیا به د قیامت په ورځ دغه خلکو لاسونه یو زما ستا ګریوان وي د الله عدالت کې. بچی ورته قتل کو ورته اوس خو کلاو کلاو وایا دی ورته اوس خو بالکل نشي کېدی. ورته ولې نشي کېدی؟ ورته اوس پورې دا یره را سره وه
اسینه ما په ظلم تشدد سره شهید کې د بچی نه د حالاتو نه ونه یریږي اگر د حالات در بیان نه کی اگر یې مې اوس ختم شولا اوس مې کې بدن سل ټوکړې کولې شي 200 ټوکړې کې خو ان شاء الله یو هر بدلته ولا اور تو یار وجه صدا اوس محترمو وینا ور کول بچی پیش کول مال پیش کول دا صرف مسلمانان کولای شر څوک نشي کولای اجي څوک په الله باندې ایمان لري جنت جهنم مني اخرت مني مرګ مني قبر مني دا څوک کولای شر څوک نشي کولای ورته ولی ته ولې دومره کلکې په خبره وجه صدا اخر دی ورته خپل ترجمان